نو خدای د هغې صفت کړ. قرآن شریف کې آیات دی اتیشتمه پاره ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. داسې بندگان زمانه کان شته چې هغوی خپل ځان نه بل مخکې ګڼي اگر چې دی په خپله فقیري حاجتمند دي. دا یو د حضور پاک میلمه راغله. میلمه د هغه داسې نو چې تعلق به ورسره خو د اسلام د پاره به راغی نو حضور پاک به جماعت کې به ووی که کور به سو نو کور ته به سوال جواب ولګي. نو کور ته سوال جواب ولګي قربان منکر خو هېڅ نشته علاوه د اوبو نه. بیا وایي که دا میلمه څوک بوځي کور ته نو ښه به نو ابو طلحه د ام سلیم خاوند دی. هغه وی قربان زه به یې بوځم چې بوته خو هغې هم غریبانانو ټبر ته وایي یو مسافر میلمه مې راوستی دی خو چې کور کیسې ګورې شمتیا ونه کړي. هغه ورته وایي د ماشومانو څه شی شته د هغې د خوراک زما اوس ته هم نه کېږي خو چې تا راوستی دی او د رسول الله په وینا دې راوستی دی نو زه به ماشومان په چل کې وده کړم. لا پرده هغه وخت کې نه وه خو دا ده چې دومره کېږي چې هغه صرف د هغه کېږي خو هغه خو بغیر ستا نه خوري نه. نو که ته ورسره خوري خو هغه به وږي پاتې شي او د رسول الله میلمه دی. نو داسې چل به وکړو چې ډیوه تاسو ته بلی کړم زه به هغه د ډیوې په دغه په غرض ورشم چې دا ډیوه لږه دغه کړم چې رڼا یې دغه شي نو زه به یې مړه کړم په چل کې. نو بیا خو ماچس نو هغه زمانه کې په کاڼي به یې کاڼي و سپین بکري هغې ته چقماق وایي او عربی کې ورته زند وایي. دا به یې داسې کوو ټک 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 نو چېرته به هغې نه بسر کې اوچت شو لکه د اوسپنه چې په کاڼي ولګي یا کاڼي په کاڼي ولګي نو دا بسر کې کوي نو هغې نه به چېرته اور واغېستې کېده. نو بیا خو به اور نی نو تیاره به شي نو هغه خو به ډوډۍ خوري خو ته به هم ورسره لاس کته کې را پورته کې خو خورې به نه خاوند ته وایي ځکه که ته خورې بیا د دواړو نه کېږي نو دا چل یې وله دی ښځې په خپله ووایي. نو هغه سړی موړ شو او راغی بیا جومات کې اصحاب صفه